السلام علیکم. ډېر ملګري وایي چې یاره زه یوټیوب پیډ کورس اخلمه او زه پیډ کورس چې دی هغه کومه، نو دې باره کې تاسو څه وایئ؟ نو دې خبره مین مقصد دا دی ګوره چې دا څومره فري تاسو ته په یوټیوب باندې ویډیوګانې موجود دي او پیډ کورس چې دی په دې کې هېڅ فرق نشته ښه نه. په پیډ کورس او فري کورس کې دواړو به تاته څه څیز وایي، دوه څیزونه به تاته وایي، صرف دوه څیزونه. یو به تاته وایي چې یاره تا خپل تمنیل مې ځار کړه، ولې چې خلک ستا په ویډیو کلیک وکړي، ستا تمنیل مې ځار نه وي، خلک پرې کلیک نه کوي، نو څه فایده؟ بیا خو څوک ویډیو نه ګوري، بیا خو بس ستا ویډیو هسې لاړه، که تا ویډیو مې ځار جوړه کړل خو څوک یې کلیک کوي نه، ورځي دننه، نو خلک به څنګه ګوري؟ نو مین څیز چې دی څومره دا قیسې مې چې تاته وکړي، دا ټپس مې وشي دغه دوو خبرو ته راځي. یو دغې ته کلیک وایي چې ستا ویډیو خلک څه کوي، کلیک کوي، نو د هغې دپاره تمنیل به تاسو معیار جوړوئ. دویم وایي چې یاره که ویډیو معیار جوړه کړه، اکثر چې دا 1 منټ اولی 1 منټ نیم منټ نه دی، دا تاسو انګیجنګ جوړ کړئ چې تاسو لږ د خلک ځان سره کنیکټ کوئ، نو بیا به پخپله هغه ستاسو ټوله ویډیو وګوري. نو که هغه پیډ کورس دی او که فري کورس دی، ټولو کې دغه څیزونه ته وایي چې یاره ټایټل ورکوه، ډسکرپشن ورکوه، ټیګز ورکوه او تمنیل چې دی هغه معیار جوړوه، تمنیل ښکلی جوړ کړه، د هغې سره چې ویډیو ښکلې جوړوه. دغه څیزونه پکې دي، که ته پیډ کورس والی او که فري والی. دا څومره په یوټیوب باندې ویډیوګانې په موجود دي، دا مکمل تاته فري تاته هر څیز ښایي په یوټیوب باندې، هر څیز شته. د پیډ کورس اخیستو هېڅ ضرورت نشته، په هغې څه هم نه وي، بس تاسو دغه څیز ته ښولی او ټوله دوکه ده چې هلکه زه نوي څیزونه ښیم، نوي پکې څه شته نه. هغوی پخپله چې دلته راغلي دي، نو هغوی ته هم څه پته نه وه چې هلکه زه به څنګه ځمه. بس دغه محنت یې وکړو، ښکلی تمنیل یې جوړ کړو، ښکلې ویډیوګانې جوړې کړې چې خلکو دپاره پکې فایده وي، د هغې د وجې نه چې هغه څه دي هغه کامیاب شو. تاسو هم بس دې درې څیزونو باندې عمل وکړئ. یو تمنیل معیار جوړوئ، دویم چې دی ویډیو ښکلې جوړوئ، او دریم چې دی ریګولر اوسئ. روزانه چې څومره که یو ویډیو جوړوئ، که دوه جوړوئ، که درې جوړوئ، په هفته کې یو جوړوئ، که په 3 ورځې بعد یو جوړوئ، خو په هغه ټایم په هغه کنسسټنسي به ځئ چې په دغه وچلېږئ انشاءالله، نو ډېر زر به په یوټیوب کامیاب شئ. چوټي موټي وکړئ بیخي نه کې ښه نه، چې کوم ترتیب ځئ بس په هغې به ځئ، په دغه ترتیب باندې لاړئ انشاءالله، نو ډېر زر چې دی ستاسو چینل به هم هغه کامیاب شي. دې کې څه نور څه راکټ ساینس نشته، بس هغه یو څیز دی، اسانه طریقه ده.